د حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ما اوریدل دي چې کوم سړی خپل عمل خلکو ته رسول غواړي یعنی دی رضا وي چې زما دا نیک عمل دی په خلکو کې ښکاره شي الله تعالی به د خلکو غوږونو ته ورسوي چې دا سړی ریاکار دی او د خلکو په نظر کې به ذلیل او سپک ښکاره کړي ځکه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې د ریاکار څلور نښې دي نمبر 1 کله چې ځان ته وي کله چې دی ځان له یوازې وي نو دی په عبادت کې سستی کوي نمبر 2 کله چې د خلکو سره وي نو په عبادت کې چستی یعنی زیاد عبادت کوي نمبر 3 کله چې د هغه تعریف وکړي شي نو نور کار کوي نو نور هم دا کار زیات کی نمبر 4 کله چې مذمت وکړي شي نو مخکې هم پرېږدي همدغه رنګ فقیه ابواللیث سمرقندي رحمه الله فرمایي فقیه ابواللیث سمرقندي رحمه الله فرمایي چې څوک په آخرت کې د خپل عمل د ثواب طالب وي نو هغه له پکار دي چې هغه بغیر د ریاکارۍ نه خالص د الله رب العالمین د رضا دپاره عمل وکړي او بیا دې د عمل هیر کړي دپاره د دې چې تکبر د عمل باطل نه کړي ځکه ویل کېږي چې د نیکۍ حفاظت د هغې د کولو نه زیات مشکل دی